جد ابن قیس د یو منافق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د استهزاء یا د ټوکو په طور باندې دا خبره ورته وکړه چې یاره ماته اجازت راکړه، زه یو داسې عاشق مزاج غوندې سړی یم هسې نه چې د کومو رومیانو والا ښځې دي د دغو ښایستې او د دیو په هغه کې په فتنې کې زه واقع شم او بیا جنگ هر څه مونه خطا وي او موږ به دې کارونو کې وو. نو الله رب العزت د دې خبرې جواب کوي چې الا فی الفتنة سقطوا، دا خو څه کې دا خو له وړه خبره دی، خو دیو خو په فتنې کې اوله ځای نه غورځېدلي، فتنې کې روان دي، دیو عذر نشته لري او خپل عذرونه پیش کوي، بنې پیش کوي او دوی د نبي صلی الله علیه وسلم نه اجازت غواړي او جهاد نه جنگ نه ایسریږي، لہذا دیو فتنې کې اوله ځای نه واقع دي. ومنهم من یقول ظن، ومنهم او بعضې دغو منافقونه من هغه څوک دي چې یقول ظن چې هغه اجازت غواړي چې ما ته اجازت راکړي ما دپاره ولا تفتني او ما په فتنې کې واقع نه کې دغه شلم صفتي شو. الا فی الفتنة سقطوا، خبردار چې یقینا دوی په فتنې کې واقع دي. وان جهنم لمحیطة بالکافرین، او یقینا د جهنم چې د احاطه کوي د کافرونه. وان تصبک حسنة، کچې ورسیږي تا ته څه خوشحالي، حسنه نه مراد یا فتح دی یا نصرت دی او یا د غنیمت حاصلیدل دی، او دا یویشتم صفت شو. کچې ورسیږي تا ته څه خوشحالي نو تسؤهم بیا دا منافق خفه کېږي. وان تصبک مصیبة، کچې ورسیږي تا ته څه تکلیف، مراد وقتی طور باندې تکلیف یا وقتی طور باندې شکست، لکه حوازینو کې نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري چې کومو دوی د خبره الله تعالی خوښه نه وشوي چې یاره مونږ نن ډېر یم او غالب کېږم او دوی ته وقتي طور باندې درد او تکلیف رسېدلی و. نو یقولو دوی بیا یي چې قد اخذنا امرنا، چې یقینا موږ سمول کړی و خپل تدبیر یا خپل چل من قبل مخکې د دې نه. ویتوله، او دوی څه دي نه واوړېږي وهم فرحون، او دوی بیا خوشحالي کوونکي وي. دغه 22 نمبر صفاتي شو. قلت ورته لن یصیبنا، نه رسېږي موږ ته الا ما کتب الله لنا، څه موږ ته کوم الله تعالی لیکلي، وهو مولانا، او دا الله تعالی د مو مولا دی. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون، او خاص په دې الله تعالی باندې توکل کوي دا مؤمنین خلک. قل هل تربصون بنا، دې ځای کې د آیات څه کله امام احمد ابن حنبل رحمه الله بادشاه په قید کې کړی او دوی ته سزا ورکوله. نو دغه یو کس دا خبره کوي چې یاره کله چې امام احمد بن حنبل رحمه الله ته سزا ورکوله نو ما کتل هغه دا آیتونه یلو چې یاره موږ ته به یو نه دوی خوشحالي خامخا چې دا به میلاویږي. او بل دا چې کافر والا کوم جرنیلو دې مسلمانانو ته ویل چې یاره تاسو ما ته یو سړی راوستو. مسلمانانو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه څه دغه ورته ورسول چې کله دې خبرې او څه سوالونه د صحابي نه وکړو نو څه کله دغه جوابونه وویل نو چې یاره د مسلمانانو سره جنګ کول څه دي نو دا صحیح نه دي. او دا آیات یې بیا ویل دا کوم صحابي و دې ته دا آیات یلی و چې یاره که موږ کفرو سره جنګ شي موږ ته دوه کې بیا خبره خامخا میلاویږي، یا به فتح وي او یا به هغه وي شهادت وي. که فتح میلاو شو موږ ته کامیابي دي او که شهادت میلاو شو هغه نه لویه کامیابي دی. قل هل تربصون بنا، او یا ته تاسو انتظار نه کوو باندې الا احدى الحسنین، مگر د دوه خوشحالي ولا. ونحن نتربص بكم، او مو تاسو باندې انتظار کوم چې یو خدا دی چې ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، چې یو به خپل طرف نه تاسو ته عذاب درکړي د الله رب العزت او بایدینا یا د مو لاسونو سره. نو فتربصوا ان معکم، نو تاسو هم انتظار کو یقینا موږ چې یو سره د تاسو نه متربصون انتظار کوونکي یو. قل انفقوا طوعا او کرها، ویا ای پیغمبره درشتم صفت چې تاسو خرج کوو په خوښۍ سره، امر په معنی د اخبار، په خوشحالي سره یا په ناخوښۍ سره. نو لن یتقبل منکم، نو هیڅ کله به قبول نشي کړی شي د تاسو نه، انکم کنتم قوما فاسقین. څلوېښتم صفت دا شو وجې ذکر کوي چې د تاسو مال چې دی دغه صدقات د نه قبلیږي ځکه چې تاسو یو قوم داسې قوم یو چې فاسقین او فاسق یو د حد نه تجاوز کوونکي یو. وما منعهم ان تقبل، او نه دې منع کړی شوی د دوی نه دا خبره چې قبول شي د دوی نه
نفقاتهم د دوی را خرچې الا انهم مگر دې د وجې نه چې دا 25 صفت کفروا بالله و برسوله چې دوی انکار کړی یا کفر کړی دی په الله تعالی او د هغه پیغمبر باندې ولا یأتون او دوی راتلل نه کوي منځه ته الا وهم کسالا 26 منځه ته راځي خو په داسې طریقې سره چې دوی سست پست وي ولا ينفقون او دوی نه خرج کوي 28 الا وهم کارهون مگر دا څه بد ګڼونکي وي فلا تعجبک نو تعجب کې تاونه چې د مالونه او اولادونه د دوی ولا انما یرید الله یقینا الله تعالی چې دا اراده کوي یا دا غوړي چې غذا ورکړي دوی ته په ژوند د دنیا کې وتزهق انفسهم 28 چې وبسي د دوی نه روحونه د دوی رات په داسې حالت کې چې دوی کافر وي ويحلفون بالله انهم لمنکم چې کله صحابه کرام نبی صلی الله علیه وسلم سره راشي مدینه منورې ته نو دغه منافق خلک چې دي 28 صفات چې یحلفون بالله تعالی تعالی باندې قسمونه کوي چې انهم لمنکم چې یقینا دا د تاسو سره دي وما هم منکم او نه دي دغه د تاسو سره ولکنهم قوم لیکن دا یو داسې قوم دی چې یفرقون ویریدونکي دي دیرشم لو یجدون ملجأ کچری دوی ته میلاو شي نو دغه 31 نمبر چې دوی ته میلاو شي ملجأ ځای د پنایره او مغارات یا غارونه او مدخله یا ځای د داخلي کېدل ولا نو خامخا به دوی ګرځېږي همدې طرف ته وهم یجمعون او دوی منډې وهي دې طرف ته ومنهم او بعض دوی نه هغه څوک دي چې من یلمزک فی الصدقات چې الزام لګوي تا باندې په دې صدقاتو کې 32 نمبر اصل واقعه دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله غنیمتونه تقسیمولو نو دغه منافقو به اعتراضونه ورباندې کولو چیرې دا پیغمبر دی د کوم تقسیم کې د تقسیم دی له انصاف سره نه دی ولې اوکسه دغه مال غنیمت چې 15 حصے ځان تکه او دغه نور خلکو باندې 4 حصے تقسیمي او د سر ځان د پر 15 حصہ کا نو ولکه الله رب العزت دی جواب کوي چې کسه دی 15 حصہ ځان ته نه دی کړی بلکې دغه د کوم مسکینان شو امدارنګي مسافر و غیره دغه باندې تقسیمي ځان ته نه پریږدي نه دا خو د الزام لګول منافقو صفات ده فإن اوتو منها کچې دوی ته ورکړی شي دوی بیا خوشحالیږي وإلم یوتو کچې ورنکړی شي منها د دینه نه اذا هم یسخطون بیا دوی خفاوي د 33 شو ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله کچې دوی رضی شوی خوشحال شوی په هغه څه چې کوم ورکړي الله تعالی او دغه پیغمبر وقالو دی ویلي چې حسبنا الله کافی دی موږ پر الله تعالی زر دي چې موږ تبرک کی الله تعالی د خپل فضل نه او دغه پیغمبر ان الى الله راغبون او مخاص الله تعالی طرف ته رغبت کوونکیم انما الصدقات دځ کی مصرف ذکر کی یو ګره پیغمبر سي ځان د پر نه کیږي انما الصدقات للفقراء یقینا د صدقات د پر د فقراء او مسکینانو لپاره ولا عاملین او کار کوونکو لپاره علیه پدی باندې والمؤلفه او همدارنګه هغه چاله چې غزونه مل شوی د اسلام طرف ته همدارنګه غلامان ازداون والغارمین او قرضداري وفي سبيل الله او همدارنګه او خلق پر څنګه د الله تعالی په لاري کې او مسافر د لپاره فریضه من الله دغه مرکرتیا د الله تعالی طرف نه او د الله تعالی زړه په دې او حکمتونه ولدي او باج د منافقان خلقو چې یؤذون النبي چې دوی تکلیف ورکول 34 نمبر چې دوی تکلیف ورکول نبی صلی الله علیه وسلم ته یقولون او دوی هو اوزونون دغه پیغمبر چې دی نعوذ بالله ټول وګ دی قول ته دی دا وګ چې دا بهتر تاسو د پاره چې تاسو ایمان ور پر تر او ويؤمنون للمؤمنین او خبره مومنه د مؤمنانو د پاره ایماندار خلکو د پاره او رحمت د پاره او خلکو چې ایمان نه وړل منکم د تاسو نه او هغه خلک یؤذون الرسول چې هغه تکلیف ورکړي پیغمبر یعنی الله تعالی پیغمبر ته دوی پر عذاب دردناک کوي یحلفون بالله او دیو قسمونه کوي پر تعالی باندې لکم لیرزوکم دې پر څه رزق تاسو والله ورسوله دې پر څه تاسو نه راشو او د الله تعالی چې کده الله تعالی دی رزق او د پیغمبر رزق نو دغه ډیر بهتر دی پر څه د خوشاله کې امکان